د افغان حکومت له جانبه پر پاک افغان سرحد باندې بلا اشتعال فایرینګ او پر پاکستان چکپوشو باندې د حملې په خلاف په سرحدي ښار چمن کې نن دویمه ورځ ده چې احتجاجي مظاهرې کېږي. نن هم د غیور پښتون قبایل د جانبه یو عظیم شان چې هغه احتجاجي ریلي وسوله او د پاک فوج په حمایت کې دا ریلي وله چې د ډیپټي کمشنر د افیس ووتله او د ښار په مختلفو روډو باندې ګشت وکړي او دا وخت د پریس کلب مخ ته راغلې ده. زما سره پر دې باندې خبرو کولو لپاره سماجي او قبایلي رهنما داود خان اسکزی موجود. داود خان څه ویل غواړي؟ یاره موجوده کوم حالات چې د افغانستان یو ملک یو د شعور یافته قوم دا نه غواړي چې جنګ وسي، خو چې جنګ وسي نو زموږ وفا ده یا زموږ ملاتړ چې دی هغه د پاکستان سره دی او پاکستان چې په کم برپور انداز باندې ته جواب ورکوي دی هیڅکله دغه نه کوي غلط فهمي چې د هندوستان په سپورټ به پاکستان ته څوک بد ورد وګوري. اسرائیل سره د پاکستان تاریخ معلوم کړي، ایران چې دی هغه زموږ ملګری سو نو موږ ډېر په ډاډ ولاړ یو د خپل وطن سره او الله د پاکستان په هر ماز کې چې دی بری ورکړي. پاکستان زه دا وایم چې باید جنګ دې فورا ختم شي. دواړه پښتانه مملکتونه پر یو کفر باندې د غلبه وکړي، دواړه چې هر څوک خدای پاک یې کامیاب کړي. د نن ریلي په حواله باندې موږ همیشه د پاک فوج سره ملګري یو او د پاک فوج سره به شانه به شانه ولاړ یو او د هر دشمن چې دی دغه مخنیوی به موږ کوو. قبایلي ځوانان او مشران چې هغوی دا زیاته کله چې دی د پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ دي، دا زیاته کله که چیرې افغان حکومت دوباره جاریت وکړي نه صرف پاک فوج به د دې ته د غاښماتې جواب ورکوي بلکې د پاکستان غیور پښتون چې کوم قبایل دی هغه به هم د پاک فوج سره شانه به شانه پر سرحدو باندې د دې سره ولاړ دي.